اوریدلي د میډیا صفحاتو باندې اوس ټول علما متفق شوي دي، څوک وایي د اسلام دایرې نه بهر دي او څوک وایي مونځ ورپسې نه کېږي او څوک څه وایي. 25 کاله وړاندې چې کله دی خیبر ایجنسي کې و، زمونږ پیر صاحب مبارک پیرټ چې خراساني رحمت الله علیه هغه وخت کې ویلي چې دا ملحد او بېدینه دی. د بالته باڼه کې خیبر ایجنسي کې هم دا ترانې ویلې چې امام حسین صاحب مظلوم نه دی، په کرسۍ وجلی شوی دی، العیاذ بالله شهید نه دی، دغه بېدینیانې او غلادینیانې مې ښکاره کولې او دا علما پرې خاموش پاتې. د دې علما د ظواهرو نظر دا چې 25 کاله پس یو عزي ته رسېږي او د هغه ولي الله نظر 25 کاله مخکې دغه نقطې ته رسېدلی. هغه 25 کاله مخکې ویلي چې دا د اسلام د دایرې نه بهر دي. نو بس خوارج چې پېژنئ چې د یزید دفاع یې کوله، یزید یې په درنه یادوله، بس پوه شئ چې دا خوارج دي. د اهل بیتو بغض کې دغې حد ته رسېدلی دی چې دی اوس د یزید ترانې وایي، د هغه دفاع کوي، د هغه ضبط کوي، د هغه صفات بیانوي. شفا شریف کې ذکر دی د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د محبت علامې دا دي چې د هغه د وطن، د هغه د دین، د هغه د سنتو، د هغه د یارانو، د هغه د اهل بیتو سره به هم ستا د محبت تعلق وي. نو کله چې محبت د اهل بیتو محبت د ده مبارک شو، نو دا قاعده مسلمه متقرره ده چې حب الشیء یستلزم نفرة نقیضه. ستا چې د یو شي سره محبت وي نو د دغې شیز د نقیض او د دشمن نه به ستا نفرت وي. محبت د اهل بیتو محبت د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دی. ستا چې د اهل بیتو سره محبت وي او رښتینی محبت وي، ستا به د یزید نه نفرت وي. او که تا د یزید دفاع کوله، ستا د اهل بیتو سره محبت نشته او چې د هغې سره محبت نشته، د رسول الله مبارک سره د محبت دعوه کې بیا دروغجن ثابتېږي.